د آسماني تندر د لویدو د وجې 6 کسان وفات شو او 9 کسان زخمیان شو. دا ملګرو دویمه واقعه ده چې تاسو سره موږ شریک کوو. یو ورځ دوه مخکې مې در سره هم یو ویډیو شریک کړې وه چې زموږ یو مسافر ورو چې په هغه باندې تندر رالوېدلی و. دا چې کومه واقعه شوې ده دا پرون شوې ده. د سیټ کې تاسو ته ښکاري ترپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے متعدد افراد جان بحق. تفصیلات کے مطابق سندھ کے ضلع ترپارکر میں پیر کے روز قیامت خیز واقعہ پیش آیا. آسمانی بجلی گرنے سے متعدد افراد تقمہ جبل بن گئے. بتایا گیا ہے کہ مقامی میلے میں شرکت کے لیے جانے والے یاتریوں کے قافلے پر آسمانی بجلی گرنے سے 6 افراد جان بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. یاتریوں کے قافلے میں 100 سے زائد افراد شریک تھے. ملګرو دا یو میله لګي غالبا چې دا چې کم کسان دي نو دا هندوان دي. 100 کسان دغه میلې ته روانو او دغه چې کومه آسماني بجلی ده یا آسماني تندر دی نو هغه په دغه خلکو باندې رالوېدلی دی. 6 کسان پکې وفات شوي دي او 9 چې کوم کسان دي نو هغه پکې زخمیان شوي دي. نو اوړي موسم دی ملګرو اکثر چې کله باران وي نو د دې باران سره دغه آسماني چې کومه بجلی ده دا چې کومه پړسا ده نو هغه کیږي. نو کوشش کول پکار دی چې کله هم کله باران وي یا تاسو ته پته لګي چې داسې قسم پړقا ده نو کوشش کوئ چې د کوره د سره وځئ مو. اول خو د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي چې مرګ چاله څه ټایم کې راځي خو احتیاط ډیر زیات ضروری دی ځکه چې وایي احتیاط ژوند دی او بې احتیاطي مرګ دی. چې کم تندر خبره کیږي نو د هغې حوالې څخه زیات تر دا ویلی کیږي چې کم ځای کې بوټي شین بوټي اکثر په دغه شین بوټي باندې تندر رالویږي. نو کوشش کول پکار دی چې کله هم باران وي یا داسې کړسا وي یا آسماني بجلی وي نو داسې قسم یا چرته چکر له یا چرته ونو بوټو خواته د سره کینئ مو. بیا دغه چې کومه کړسا ده نو د دې نه خپل ماشومان محفوظ ساتئ ځکه واړه ماشومان دي دغه چې کم اواز دی نو هغه ډېر زیات تیز وي نو اکثر دا ماشومان په داسې ټایم کې ډېر زیات یریږي. نو دا چې کومه واقعه مخې ته راغلې دا دویمه واقعه شوه. نو دغه چې کوم آسماني تندرونه دي نو موږ داسې ډېر وکتل چې یا د اوبو په شکل کې دغه تندر رالویږي چې کله باران وي یا د بجلی په شکل کې. د ځان حفاظت هم کوئ د خپلو ماشومانو حفاظت هم کوئ. نو ډېر زیات اهم خبر دی. کوشش وکړئ چې دا ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د داسې قسم واقعونو خبرېږي. نو کم از کم که ډېر کسان په اعتماد نه کوي ځکه دې کې داسې ډېر کسان وي اکثر موږ ته م وایي تاسو ځان له هسې کار کتلی دی. نو زموږ دا کوشش وي چېرې داسې قسم واقعونو تاسو خبر کړو چې تاسو احتیاط شروع کړئ. نو هغه چې کم کسان وایي چېرې ځان له کار کتلی دی نو هغوی خو هسې هم دغه ذهن جوړ دی چېرې نه خو آسماني تندر شته نه بجلی شته نه د اوبو تندر شته خو چې د کومو خلکو ایمانونه مضبوط وي او هغوی وایي چې او تندر هم شته د اوبو هم شته او د بجلی هم شته نو چې زموږ دغه رونه احتیاط شروع کړي نو که زموږ د وجې یو 15 کسان هم احتیاط شروع کړي نو هغه به ډېره زیاته فایده ورکړي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله په امان.